کم سړي چې په 1100 په 1200 باندې غوښه ولا قصاب ورکړې ده تاسو تاڼې له فون کړی دی چې ایمان تیر کې لږ په اوچته آواز ووایه ظالم بچو 1100 1200 روپۍ کیلو غوښه مړه چا راوستې سړیه دا کافرستان دی په 1100 روپۍ باندې غوښه ورکوي او ایمان هم څوک نه تېروي چې 15,000 نوټ ولا 3 کلي غوښه واچو ته خو به یې والې تا غریب له لارې بندې کړي الله به رسان هم تپوس کوي اوس تم راځي باچا سره دې لیکلو کې 800 ګورنمنټ ریټ تر کړی دی 800 په 800 یې ورکه په 900 باندې ورکه په روژه کې ورکه ځکه مسلمان یې که نه د لوږې مرې په تا خدای ناسور پېښ که سړیه چې ته په دې جزې او فقیرۍ کې د خلکو په مرۍ باندې چاړه کېدې ستا پړه کې رحم له سره نشته ته ماله ته میخه واله ته کچه څاروی ډوخلمه دا کچه څاروی به چې څوک اخلي چیلي و میخې دا شیزونه میخ هغه نه خوري هغه به چیلي و ګډان ځان له اخلي زما دړه سره SHO صاحب چې پرېږې نه دی خیر ورسره ولکې جوډیشل لاکپ ته لیږه دا 15,000 او 10,000 دغه زه نه کوم د دې شي سره کار یا لکه که ته ما په دې شیز باندې تللی و ما پسې پروپیګنډه کې چېره باچا سیاسي سړی دی یا لکه ما له د دله سړي ووټ نه دی په کار نن یې ویم درته سبا یې ویم بله ورځ یې ویم زه د امن جرګې چیرمین یم د امن جرګې دایي یم پرون هم نن یم سبا به یم د غلط سړي خلاف په آواز پورته کومه ظالم له به ظالم ویمه د اوس له به د اوس ویمه که هغه په سرکار کې دی که هغه په عوامو کې دی باچا صاحب قصابان وایي چې مونږه ریټ چې کم دی که نه نو شاته نه ډېر زیات راته ګران میلاویږي په دې وجه باندې مونږ ریټ سرکاري ریټ باندې نشو خرڅولی څه پیغام ورکوئ نن ډېر کسان دا کوړي بازار نه اوچت کړي دي زه هرشم د SHO صاحب نه زما دې په خدای قسم ایمان یې تېر کړی دی الله رب کریم د دې سړي حفاظت وکړي قصابانو سره زما څه دشمني ده څه دشمني مې ده ورسره هېڅ هم نه تاسو له ما پرونو مو خول قصابان دا خلک نه دي دا خلک لکه د څاروو حلالوي زه وله ویم دی ما حلالوی په رمضان کې الله رب کریم د مغفرت دروازې کولاوي کړي تاسو له چې ګورنمنټ کوم ریټ تر کړی دی د مسلمانانو په دې مقدسه میاشت کې هر یو شی چې دی هغه ارزان کی او ته مسلمان دا په دغه ځای کې دی مخامخ ولاړ دی نورالدین نوم دی په 1400 او په 1300 باندې غوښه ورکوي کیلو وایي دا سخی زه راولم یا لکه سخی اډو ته راولمه میخه راوله چې زما عاجز سړی چې د ورځې هغه له په دې روژه کې مزدوري نشته هېڅ هم نشته پاو غوښه به وړي هغه زه دې سرمایهداره خلکو له حیران یم چې راشي دوی وله پیسې وله ورکړي تا له ګورنمنټ 800 روپۍ ریټ مقرر کړی دی یار ته یې په 900 روپۍ باندې ورکه ولې ته ورکې خفه کېږي ورباندې مولا دې اړه شي SHO صاحب یې خپنې غدله وایم یار واوره باید چې الله دې په دې شیزو بخي دا خلک ټول تاله د اجمیر شاه په نظر ګوري اگر که دا خلک هم نه بانګ وایي نه اګې چی علت ټول په تاسو کې هم دی چې مو نه دی کړی نو بیا صاحب دا واوره د دې هم غلطي شته زما تاله یو خواست دی صاحب SHO صاحب دغه والا مو ورکوه پرچه والا مو ورکوه د دغه والا د